أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. نی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة النساء پارہ نمبر 4 رکو نمبر 4 آیات نمبر 23 یو آیات نو ویلے کیږي. دنیا کې د انسان د نسل د باقی کېدو د پاره نکاح نو هغه شرط دی چې نکاح نو هغه وکړی شلی سړی خاصه نو هغه پس کې وي نو د سره به د انسان نسل نو هغه دنیا کې باقی پاتې کیږي. خو اوس چې کله دغه انسانیت باقی پاتې کیږي نو آیا دوی به د خپل خواهش مطابق چې نو هغه دغه نسل چې نو هغه ترقی کیسه واواله بکې او کدی به دغه نسل د ترقی چې نو د الله د حکم سپابن هم وي. نو دیک وس الله جل جلاله دا ذکر کوي چې د به د خپل منچاهي پښتین هغه بنه کوي بلکې د الله د طرفه کوم حکم او طریقې نو هغه طریقې سره بده چې نو هغه د نسل چې نو هغه ترقی کوي د نسل بقا چې نو هغه بساتي. د به د زناورو غونټې نه نو هغه جاهلان غونټې ځوان بنه تیرې دغه باندې بنه کوي لکه څنګه چې د اسلام نامخ کې ولو چې د اسلام نامخ کې زمانه کې پاره کې به دا خبرو چې خلکو به نو هغه څنګه هم غختل شانتی به کول کچا به د خور سره نکاح کول غختل نو پاغه به پابند نه و کچا به د لور سره نکاح کول غختل پاغه به پابند نه و بلکې د اسلام نه اورسته هم ډیر خلک لا دي سول چې دا غوي په خپل دغه غلط رسم کې چې نو هغه مبتلا ولو د سعودي سره خواته چې نو هغه زه حجر به وته ویلو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې آلتی مجوسیان چې نو هغه آباد ولو نو وز دغه مجوسیان هغه ته ویل کېږي کم چې د ور عبادت کوي نو پاغي کې یو کس ولو داغه د خپل لور او د خپل خور سره چې نو هغه نکاح کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې کله داغه علم مشول پته ورته لګیدا عمر رضی الله تعالی عنہ داغه وخت گورنر ته چې نو هغه اعلانیه جاری کړل چې د دې دواړو په منځ کې چې نو هغه تفریقه راوله د دې په منځ کې جداواله چې نو هغه راوله زمونږ په اسلام کې شریعت کې چې نو هغه د دې اجازت نشته او کم سړی چې په تور د ذمي چې نو هغه پاتې کېږي اسلامي ملک نو دی به د اسلام ټول حکمونه چې نو هغه به مني دی به د هغې پابندي اگر که دین په په دین په کې د په شددي په مذهب کې یو کار جایز ومي خو چې اسلام کې هغه ناجایز و دی د هغې چې نو هغه ارتکاب نشي کولی نو د هغې په وجه باندې د هغې وخت گورنر د هغوی په منځ کې تفرقه چې نو هغه راوستله. ذمي ته په اسلامي ملک کې صرف د دوو خبرو چې نو هغه اجازت دی یو د شراب څکلو جوړولو خرڅولو الیاذ بالله نن هغه زموږ مسلمانان هم کوي او دویم چې نو هغه د خنزیر خوړلو او د خنزیر اغستلو د دوه شیزونو ورته اجازت شته. نور د دې نه علاوه د اسلام چې څومره احکامات د دې بداغي پابند وي د وسره عام چې نو هغه مخالفت دا نشي کوله. نو ځکه د آیات کې الله جل جلاله ناغي تذکرہ وکړه حرمت علیکم امهاتکم علاوه حرام کړی شي د پتا سو باندې امهاتکم تاسو میندې وز دغه مور نه دچ نه هغه په بر چې سمره هم زی مور نیا 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 الی اخره اصول نه ته ویل کېږي سمره چې هم اصول دي دا ټول چې نه هغه حرام دي. و بناتکم او تاسو لریانی وسلریانی چې نه هغه سره نکاح کول دا حرام دي. پخکته چې څومره راځي لور وین وسوي کډوسوي چې څومره هم پخکته دي دا ټول چې نه هغه حرام دي. و اخواتکم
او ستاسو خويندې نو خور چې نه نو هغه هم حرام ده. دې کې بیا دغه تفصیل لیکم چې مخکې غالبا مونږ میراث کې ویلې هم ماته ستو چې یو اللاتی خوري یو عینی خوري یو چې نو هغه اخیافي یعنی کاغه پلار او مور دوانه یو وي دې ته عینی ویل کېږي که عینی خور وي که اللاتی وي چې پلار یو وي او میندې چې نو هغه جدا وي هغه هم آرام ده او که اخیافي وي میندې چې نو هغه مور یوي او پلاران جدای دا هم حرام دي. دې سره نکاح کول چې نو هغه حرام دي. و اماتکم او ستاسو تروریانی یعنی د پلار خويندې په عربی کې چې نو هغه امه دا ویل کېږي د پلار خور ته او د مور خور ته چې نو هغه خاله ویل کېږي. اردو کې هم پای کې تمیش دی. پلار خور ته چې نو هغه پوپی ویل کېږي د مور خور ته چې نو خاله ویل کېږي. مونږ پښتو کې دوانو ته چې نو هغه ترور وایو. نو اماتکم ستاسو چې نو هغه د پلار خويندې تروریانی چې نو هغه کاغه عینی وی کالاتی وی او کا اخیافی وی درې واړه چې نو هغه حرام دي. وخالاتکم ستاسو میندې وبنات الاخ بنات الاخ ستا ضرور چې نو هغه ضرور لور اسانه معنی دا د اوریرا هغه بیا که اخیاوی که لاتی وی او که عیانی وی که هر یو وی نو دغه اوریرا و بنات الاخت او د خور لور خورزه د سره هم نکاح چنه نو حرام دی که هغه عیانی وی که لاتی وی او که اخیافی وی. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او تاسو هغه میندې چې تاسو لې پی درکړي یعنی رضاعی مورو نو د رضاعی مور سره نکاح کول چې نو هغه دا هم آرام دی. د دې سره نکاح چې نو هغه نشي کېدلی. و اخواتکم من الرضاعه او د رضاعت چې نو هغه خويندې بیا د رضاعی خور چې نو هغه د دې سره نکاح د رضاعی رور سره نکاح کول دا چې نو هغه ناجیز او حرام دی. صحیح بخاری صحیح مسلم چې نو هغه روایت دی الله پیغمبر چې نو حدیث مبارک مفهوم دی یحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده یعنی د کم شي چې نو هغه د ولادت یعنی نسبی تور باندې حرامي هغه شان چې داغه د رضاعت په جبانه هم حراميږي. اوس د دې رضاعت مسله کې اکثر خلک ډېر نو هغه به احتیاطي کوي کور کې ماشوم جاړي بلج نو موري په کار باندې مشغوله یا بل زرچ نو هغه د راوالي غيږي تیواچي بیا د دې چې اورستو کم احکامات نو د دې سره دغه محتیانو ډېر شي احکامات تعلق ساتي او دغه احکاماتو ته څوک نه ګوري دا کارونه کول چې نو هغه ناجایز دي نه دی کول پکار په هغه وخت کې ته نو هغه ولا پي ور کولې شي چې کله دغه ماشوم چې نو هغه د هلاکت یې روي نو په دغه وخت کې کولای شي نه چې هغه په جړاش ول او بس تا راوغستو او بیا د تورست سه حکم وغیرہ دا نه معلوم بیا ډیر کړه اکثر چې نو هغه د قشانتی شوی او مې د خور ور چې نو هغه رضاعي او نکای چې نو التی وشي بیا اکثر چې نو باز بیا دومره جاهلان هم چې هغه بیا د نکاح ماتول ته جوړ هم نه نو دیو جن دې کې رجانو انتهائی احتیاط وکړ دی. الله وی وا اخواتکم من الرضاعه او تاسو خويندې چې نو هغه د رضاعت نو د رضاعت چې پي ول ور کړي نو دا غوي سره هم نکاح حرام دی. اوس برابر خبر ده کده جنې پي چې نو د جنې د مور پي چې نو هغه دی الکس کلی یا د الک د مور پي چې نو هغه سره د جنې یو ځس کلی یا د ځوانو د وی دریم غړي خزې چې نو هغه پیس کلی په دې ټول صورتونو باندې چې نو هغه د حراميږي. بیا برابر خبر ده کده دغه ماشوم په دغه وخت کې دوی یوځي لکه مثال په تور کې وزید او زینب د دوانه چې نو هغه په یو کال کې په 2022 کې پیدا شوی دی او د یو بل سره چې نو هغه په خړل یا دا چې زینب په 2010 کې پیدا شوی دی او زید چې نو هغه په 2022 کې چې نو هغه پیدا شول خو دغه زید ولګیدو د زینب د مور په خړل نو دا وسم د دغه رضاعت ثابتي کې دوه په وسم د خويندرونه د سره چې نو هغه حرمت دی. بیا مدد رضاعت نو مدد رضاعت چې نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت دونیم کاله او د امام محمد امام ابو یوسف رحمه الله او د شان امام شافعی رحمه الله د حضرات په نسبت باندې ځکاله دي راجع او مفتابه قول هم دغه دی چې مدد رضاعت چې نو هغه ځکاله چې کم د ماشوم چې نو هغه د پي د خوراک مودي په دغه موده کې کی چرته پي ول ورکړل نو په دې سره بیا دغه ماشوم چې نو هغه د دې زوی ګرځي دغه کمی خزي ولا چې پي ور کړی دا به مور ګرځي د دې مور به نیا ګرځي د دې پلار به نیکه ګرځي د دغه خزي خاون چې نو هغه به پلار ګرځي د دغه خزي لیور چې نو هغه به تر ګرځي د دغه خزي رور چې نو هغه به ماما ګرځي
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاده څنګه چې دی نو هغه نسبي رشتو سره د ولادت د رشتو سره چې دی نو هغه کم خلک حرامېږي د قشانت د رضاعت سره چې دی نو هغه هم حرامېږي البته دومره ده چې د رضاعت چې دی نو هغه د رضاعت چې کم خویندې رونی د دې په منځ کې میراث چې دی نو هغه نه جاري کېږي دی یو بل نه چې دی نو هغه میراثو دا نشي وړلی میراث دی نو هغه حکم دی جدا دی و امهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو مونږ چې ورته خواښې وایو اسانه معنی به بیا دقه کوو و امهات نسائکم میندې د ښځو ستاسو یعنې خواښې اوس دغه خواښې چې نکاح کله وشولو دی چې نو هغه شول نو اوس دغه خواښې په ده باندې حرامه شوله برابره خبر ده که بیا د دوی په منځ کې وروسته چې نو هغه طلاق واقع شي یا وفات واقع شي لکه مثال په طور کې سړی چې نو هغه د یو ښځې سره زید بله کې د زینب سره نکاح وکړلو د زینب مور چې نو هغه اوس په ده حرامه شوله اوس که د دوی په منځ کې تفرقه راله طلاق هم واقع شو خو دغه حرمت چې دی نو هغه به دا اوس د همیشه دپاره یا چې دی نو هغه دغه زینب وفات هم شوله خو د دوی په منځ کې چې کم حرمت رالو نو دا به اوس د همیشه دپاره وي دا به زوم او خواښ چې دی نو هغه به د دې سره نکاح کول حرام وي وربائکم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن وربائکم ربا دا د ربیبه جمع ده او ربیبه هغه ته ویل کېږي چې د کمی انسان تربیت کوي بعضې کرت اکثر داسې وشي چې خلک د یوې ښځې سره واده کوي نو اکثر د دغې ښځې سره چې دی نو ماشوم بچی لور زوی ورسره چې دی نو هغه وي نو دغې ته ربیبه ویلی کېږي اوس دغه ربیبه سره نکاح کول چې دی نو هغه جایز دی او که ناجایز دی نو د دې دوه صورته دي یو صورت چې دی نو هغه دا دی که چېرته د سړی د دغې ربیبه د دغې ښځه چې د هغې سره ماشومه هم وي د دې د مور سره نکاح وکړلو نکاح نه وروستو واده هم وشولو نو بیا دغه ماشومه په ده باندې حرام ده لکه څنګه چې خپل لور حرام ده داسې به دغه ماشوم چې دی نو هغه ماشومه حرامه ده او که چېرته د دې سره چې دی نو صرف نکاح وشولو او واده نه مخکې د دې په منځ کې تفرقه چې دی نو هغه راله دغه نکاح ختم شولو په مرګ سره یا په طلاق سره او بیا د دغې ښځې چې نو د بل خاوند نه د کمه لور وي ربیبه مونږ چې ورته پرکټۍ وایو دغه پرکټۍ د هغې سره نکاح کول غواړي نو بیا ورسره نکاح کولی شي قرآن کې د هغې چې دی نو هغه تذکره الله وکړه وربائکم اللاتي فی حجورکم چې کوم ستاسو په پالنه ستاسو په پرورش کې دی من نسائکم اللاتي ستاسو د هغې زنانو دخلتم بهن چې تاسو د هغوی سره صحبت یعنې واده کړی وي فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچری نوی کړه تاسو د هغوی سره صحبت واده فلا جناح علیکم نو تاسو کې بیا په هغې سره په نکاح کولو د دغې پرکټۍ سره نکاح کولو باندې بیا هېڅ ګناه نشته ځکه دا ستا په حق کې دا داسې شوله لکه اجنبیه پردی جنۍ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او ښځې ستاسو د زامنو بیا اسانه ترجمه به مونږ کوو وحلائل ابنائکم ترجمه کې دا اوس صرف اسې ما تاسو ته اوس لفظي وکړه ترجمه کې بیا دا وایي انګیندې حلائل دی چې نو هغه ښځې ابنائکم چې ستاسو د زامنو نو زوی چې کومه ښځه نو خلک ورته پښتو کې د هغې ته انګور وایي نو اوس د دغې انګور الذي من اصلابکم ستاسو د هغې زامنو چې کم ستاسو د صلب نه پیدا یعنې ستا خپل نسبي بچی یا چې نو هغه ستا رضاعي بچی نو نسبي او رضاعي بچی د چې نو هغه د ښځې سره دغې انګور سره نکاح کول دا حرام دي خو که چېرته اوس دا متبنا وي خدایي چې نو هغه زوی وي نو د خدایي زوی د لور سره د هغه د ښځې سره نکاح کول چې نو هغه جایز دي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه مخکې عربو کې هم دقه دور چې خدایي زوی ته به هم خلکو چې نو هغه بیا به د هغه د زوی سره د هغه زوی د ښځې سره نکاح کول دا به عیب ګڼلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه زمانه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته چې نو هغه زوی ویلو او بیا د هغې نه وروستو کله چې نو هغه سره چې نو د حضور علیه الصلوۃ والسلام د ترور لور زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې نو هغه سره نکاح وشو د دې د دواړو یو بل سره ونه لګېده د دې په منځ کې تفرقه واقع شوله دغې تفرقې نه وروستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره چې نو هغه نکاح وکړلو صورت احزاب کې د هغې واقع چې نو هغه موجود ده نو دلته ځکه الله وی الذی من اصلابکم چې کوم ستاسو خپل حقیقي بچي وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو دوه خویندو په منځ کې چې نو هغه جمع وکړئ
یعنی په یو نکاح کې تاسو په یو وخت کې چې نو هغه دوه خويندې جمع کړئ نو داسې دوی سره نکاح کول دا هم ناجایز او حرام دي. په یو عقد کې دوه خويندې چې نو هغه دا نشي جمع کولی. ها پر لپسې کولای شي. پر لپسې مقصد چې نو هغه دا دی چې یو خور نو هغه سره نکاح وکړو اوس دغه خور مړه شوله یا د خور ته چې نو هغه طلاق میلاو شو بیا د دې چې نو هغه طلاق میلاو شو نو عدت یې وشولو عدت د ختمېدنو له وروسته کوز د بلې خور سره ولا نکاح کول غواړي نو دا کولی شي. لکه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور چې نو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها واده شوله بیا چې کله د هغې وفات وشو نو د هغې د وفات نه وروسته بیا به حضور علیه الصلاة والسلام حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په نکاح ورکړه نو په یو وخت کې په نکاح کې چې نو هغه دوه خویندې راویستل دا ناجایز او حرام دي. بیا دې ځای کې فقهاو قاعده لیکلې ده چې په یو وخت کې په نکاح کې دوه هر هغه ښځې چې نو راویستل ناجایز دي چې په دې کې ته یو سړی او بله ښځه فرض کړې او د دوی په آپس کې نکاح چې نو هغه نه کېږي. په یو وخت کې په نکاح کې هغه دوه ښځې جمع کول چې نو هغه ناجایز دي چې په دې کې ته یو سړی او بله ښځه فرض کړې او د دوی په آپس کې نکاح نه کېږي نو دغه شانتې دغه دوه ښځې په یو نکاح کې هم نشي جمع کولی. لکه مثال په طور کې د مور خور شوله او خورزه شوله نو اوس خورزه او د مور نو خور ترور او خورزه دا ځوانه یو سړی په یو وخت کې په نکاح کې نشي ایستی. ولې که به دې کې اوس یو سړی پرز کا مثال په طور کې خورزه سړی پرز کا نو خورۍ او ترور شوله او د خورۍ او د ترور نکاح نه کېږي. یا چې نو د پلار خور او اوریره شوله اوس دا دواړه په نکاح کې چې نو هغه ترور اوریره چې نو هغه نکاح کې نشي راویستی پر سړی. ولې که به دې دواړو کې یو سړی پرز کړی شي مثال په طور کې ترور سړی پرز کړی شو نو بیا دا د ترا او د اورېرې چې نو هغه نکاح شولو داسې د ماما په صورت کې نو که چېرته دې دواړه چې نو هغه څه وي په یو وخت کې د دې دواړو په آپس کې نکاح کول چې نو هغه ممتنع وي نو دغه دوه کسانې په اجنبي سړی هم په یو وخت کې په نکاح کې چې نو هغه نشي راویستی الا ما قد سلف مګر هغه چې کم مخکې تېر شي په هغې ګناه نشته او البته بیا به د دغې نه وروسته هغه به وله طلاق ورکړي. ابو داود شریف چې نو هغه روایت دی فیروز دلمی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رسول ما ایمان نه وړی زما په نکاح کې نو هغه دوه تنه خویندې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته یوې له طلاق ورکړه ستا چې کومه یوه خوښی هغه پاتې که بلې له طلاق ورکړه ستا مرضي ده. یوې له به طلاق ورکړې یو چې نو هغه به په نکاح کې پرېږدی بیا له باندې دغه ګناه نه وي. نو ځکه الله وایي الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما بېشکه الله رب العزت بخونکی او رحم کوونکی دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. حرمت حرام کړی شوي علیکم په تاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې و بناتکم او ستاسو لوریانې و اخواتکم او ستاسو خویندې و عماتکم او ستاسو تروریانې یعنې د پلار خویندې و خالاتکم او ستاسو تروریانې یعنې د مور خویندې و بنات الاخ اورېرې و بنات الاخت او خورزې و امهاتکم اللاتی او ستاسو میندې هغه ارضعنکم چې پی درکړي تاسو ته و اخواتکم من الرضاعت او خویندې ستاسو چې نو د رضاعتو و امهات نسائکم او ستاسو خواښیانې یعنې میندې د ښځو ستاسو یعنې خواښیانې ستاسو و ربائکم اللاتې او ستاسو چې نو هغه پرکټۍ اللاتې هغه فی حجورکم چې ستاسو په پالنې کې دی من نسائکم ستاسو د بیبیانو اللاتې هغې نه دخلتم بهن چې تاسو د هغوی سره واده کړی صحبت کړی. فإن لم تكونوا دخلتم بهن پس کچرې نوی صحبت کړی تاسو د هغوی سره فلا جناح علیکم نو نشته په تاسو باندې څه ګناه وحلائل ابنائکم او انګیندې ستاسو یعنې ستاسو د زامنو ښځې الذین هغه من اصلابکم چې کوم ستاسو د شاګانو نه دي یعنې حقیقي زامن وان تجمعوا او دا چې تاسو جمع کړئ بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلف مگر کم چې مخکې وړاندې تیر شوي دي. ان الله بېشک الله پاک کانه دی غفورا بخونکی رحیما مهربان. حرمت علیکم حرام کړی شوي دی په تاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې و بناتکم او ستاسو لوریانې و اخواتکم او ستاسو خویندې و اماتکم او ستاسو د پلار خویندې و خالاتکم او ستاسو د میندو خویندې و بنات الاخ اورېرې و بنات الاخت او خورزې و امهاتکم
اللاتی ارزانکم او ستاسو میندې چې هغه چې پی درکړې تاسو ته واخواتکم من الرضاعة او خویندې ستاسو د رضاعت امهات نسائکم او خواخیان ستاسو وربائکم اللاتی فی حجورکم او پرکټۍ ستاسو هغه چې ستاسو په پالنه کې من نسائکم اللاتی ستاسو د هغې ښځو نه دخلتم بهن چې تاسو د هغوی سره واده کړی فإن لم تکونو دخلتم بهن پس کچرې نه یې کړی تاسو د هغوی سره واده یعنې صحبت فلا جناح علیکم نو نشته په تاسو باندې څه ګناه وحلائل ابنائکم او انګندې ستاسو د زامن یعنې الذین هغه من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه دي وان تجمعوا او دا چې تاسو جمع کړئ بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلم مگر کم چې مخکې تیر شوي دي ان الله بیشک الله پاک کان دی غفورا مخن کې رحیم مهربان